الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإن كنتم جنبا فطهروا صدق الله ورسوله معزز ناظرین کتن کو شرعی مسائل احکام شرعیت یوٹیوب چینل پر ذریعے جاری دی د غسل بیان چالو دی س مسائل مونږ بیان کړیو خو نن په دې درس کې مونږ د غسل چې کوم فرض دی اغا بیانولو کوشش کوو. معزز ناظرین کتن کو ابو داود شریف کے حدیث تے حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چپ اغی کور تا در رحمت فرشتے نرازی چپ کم کور کے تصویر وی بغیر ضرورت سپے وی او اغی کی جنب وی حالت جنابت کے سڑے یا خزوی اغی کور تا فرشتے نرازی. معزز ناظرین کتن کو مخکینی درس کی مونږ د دې بهترین حل خودلے او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پرانا کې چې جنبی سړی ته څه کول پکار دی اغتا او 10 خامخا چارندام پکار دی چې د پاره کم از کم خوراک او دا خوب چې دی اغا جایز شي او رحمت فرشتے کور لراشي. معزز ناظرین کتن کو ترمذی شریف یو ډیر خیشته حدیث بلواوري ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت تی فرمائی چې حیض والے خزی بیماری والے خزی او جنبی سړی چې دی هغه به قرآن یو حصہ هم نلولي. دا مسئلہ 13 ورځو کې هم چاته پوس کړو اکثر زنانه چې دی هغه مدارسو کې حفظ کوي دینی تعلیم تراجم وغیرہ کوي نو هغه ته خو حالت بیماری کې څه حکم دی حالت بیماری کې دا حکم دی چې دا با حالت جنابت کې بدا د قرآن تلاوت نه کوي. شرعی حصول مطابق پمونگا تعلیم حاصلو علا برکت پک راضی کمونگا غیر شرعی طریقے باندې قرآن تعلیم حاصلو بیا بے برکتی راضی داغی قرآن تعلیم کے بس فیض نوی برکت پنوی زکا چی قرآن بمونگا ویو دا قرآن او دا حدیث دا اصول مطابق دا شے ضروری ہو. راضی معزز ناظرینو کتن کو ننا دا غسل چکم اہم مسائل دی غسل پس سر فرض کی گی اسباب سے دی اغا برستو ذکر کو نن بمونگا تاسو تا دا غسل درے اجزا دی چی اغی تا مونگا غسل درے فرض ویو اغی کے کئیو کہ ہم کمی پاتشی نہ غسل با نکی گی چی غسل ونشو حالت جنابت کیو بیا سیب المنظم نشتا اس یو حکم شرعی زمونگا ادائیگی نشتا. اولانے فرض چی دے اغا پا غسل کی اغا کلی کول دی کلی کولو سمانا پا خلق کی اوبا چول دی او دا یاد ساتی دومر اوبا با مونگا خلق کی اچھو چی دا خلی ہر حصے تا مونگا چی دی اوبا ورسو کم از کم دا غاخونو چی جرڑی دی اغی تا ورسی دا زبان ہر حصے تا ورسی حلق کنارے تا اوبا ورسی بعض اوقات یو سڑے لگ اوبا خلی تواچی او اغا تیری کی نو دیوی جوڑا غسل فرض میں ادا شو نہ دی سر غسل فرض نہ ادا کی گی کم از کم دمر اوبا بخلی تاچو چھ دی شنڈو دی کنارو نواخلا دی حلق پورے جڑ پورے او نن دا غاخونو چھ سمر جڑ دی مطلب دا اوبا بخ خلی کے تاوو را تاوو دا ضروری دی کلی کول. بلا مسئلہ دویم فرض چھ دی اغا پا پوز کی اوبا اچھول دی. معزز ناظرینو کتن کو پوزے کے چکم نرم زیدی اغی تا اوبر رسول ضروری دی او پدی دوران کے چے پوزے کی کم گن موجود بھی اغا گن لرے کول ہم فرض دی اغا بمونگا نپریدو نو پوزا بوم پا یوخا انداز سروینزو. دریم چی دی استاد اغا ټول ظاہر بدن وینزل دی د سر نواخلا تر خپو تلو پوری ټول بدن وینزل چی دی اغا ضروری دی. باس خلق په سر باندې اسی اوبر آواڑی او بدن کی ډیر یو حساس زیون دی چی آغی تا چا مکمل ور فکر نشی اغا وینزلو کی وچ پاتے کی گی داغی کے زی اوسو بنیادی زیون ذکر کوم چی منگا و تاسو نا اکثر و بیشتر وچ پاتے کی گی او چی دا ویختو مرزیم پا بدن کی وچ پاتے شی زمونگ با غسل نکی گی نو سمر لوی مسئلہ دی. معزز ناظرین کتن کو دین اہم مسائل دی دا پا توجہ اور ازدکوی دین ازدکول چی سمرا فرائض دی پا مونگ باندے دا غی علوم ہم پا مونگ باندے فرض دی. نو آغا خاص زیون زی اوسو ذکر کوم یو زیدہ دی اکثر دی غگونو نروستو چی دی ویختوی
نو که هغه ویښته چې دی اوچت نشي او د هغې لاندې حصه ونه وینځلی شي نو اکثر هغه حصه زموږ نه وچه پاتې شي. بل دا دی چې زموږ کم ترخونه دي دا چې څو پورې لاس اوچت نشي نو د دې وینځل هم ممکن نه دي، لاسونه دې ورته اوچت کړی شي. بل چې یو اهم ځای دی چې کوم نوم دی زموږ چې ناف ورته ویلی کېږي دی چې کوم سوراخ دی اکثر او بیشتر دا وچ پاتې کېږي، اوبو سړي ورفکر نه وي نو هغه وینځل هم هغه سوراخ وینځل هم ضروري دي. معزز ناظرینو کتونکو ډیره بله اهمه ضروری مسله واورئ چې خلک اکثر تپوس کوي، اکثر په یو زخم باندې چا پټۍ تړلې وي نو هغې په کولاولو کې حرج وي، تکلیف وي، یا هغې ځای چې دی اوبه ورکول هغه مرض اضافه کیږي، هغه زخم نه صحیح کیږي. اکثر و بیشتر ډیر حالاتو د وجې نه زخمونه راځي، دا مسله اکثر و بیشتر مرګري تپوس کوي. نو شریعت مطهره داسې یو جامع دین دی، داسې د یو سهولت دین دی، مونږ ته جمیع سهولیات په دین کې ښودلي دي. هغې دپاره شریعت مسله دا دی چې دې که ممکن وي نو غسل دوران کې دی په هغې ځای باندې مسح وکړي هغې اندام باندې، که په اندام هم ممکن نه وي. بعض اوقات خو داسې پټۍ لګېدلې وي چې هغې اندام ته هم لوند لاس نه رسي نو بیا دې په هغې پټۍ باندې چې دی هغه وکړي لوند لاس ته پې تیر کړي او هغې پټۍ باندې د مسح وکړي. کوشش د دې خبرې پکار دی چې څومره حاجت دی د پټۍ د هغې عمره پټۍ د استعمال شي، په ذاتي زائد بدن باندې د پټۍ استعمال ونه شي. بیا دینه بعد چې دی بله یو اهمه مسله دی هغه دا دی اکثر و بیشتر داسې زکام شي یا آشوب چشم چې کوم د سترګو مرض دی چې د یا داسې په سر باندې زخم راشي یا ماهرین ډاکټر په یو مرض کې مونږ ته ووایي چې تاسو د اوبو نه ځان بچ وساتئ، په سر باندې زخم دی هغې ته اوبه نشي ورنږدې کولی. نور داسې مرضونه شته چې ماهرین ډاکټران هغې کې اوبه بدن دپاره بدې ګڼي، مرض ورسره سیوا کېږي، هغه زخم چې دی نور هم ورسره سیوا کېږي. نو دې دپاره شریعت څه مسله دی؟ شریعت مطهره دا بیان دی چې داسې انسان به کلي وکړي، خولې ته به ښایسته اوبه واچوي، خولې مکمل اندروني څه به ووینځي او بیا چې دی پوزې هغې نرمې ځای پورې به اوبه ورسوي او د هغې نه بعد به سر پرېږدي او د سټ نه به دی لمبل چالو کړي او بیا په سر باندې به لون لاس چې دی په مکمل حصې باندې تیر کړي، که ممکن وي نو لون لاس په سر باندې را تیر کړي، مسح به پې وکړي. د صحت نه بعد به دی بیا هغه سر چې دی ووینځي، د غسل دوباره اعاده ورته نشته. نو دا د شریعت مطهره مسائل دي. د غسل چې کم فرض و هغه مې درته بیان کړل، په توجه سره یې واورئ. دا شریعت مطهره بنیادی مسائل دي، فرائض دي، د دې علم هم فرض دی په مونږ هر مومن مسلمان مرد و زن باندې، نارینه زنانه باندې فرض دی. دا بیان په توجه سره واورئ، خپل هم احکامات د شریعت زده کوي، نور مرګرو ته هم ثواب په نیت باندې شیر کوي. الله تعالی دې مونږ ته شریعت مطهره احکاماتو پابندي توفیق نصیب.